بارش وړاندې کړی و چې دغه میاشت د رحمتونو او د عزتونو او د احتراماتو ځکه لایق ده چې په دغې میاشتې په 12 تاریخ باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم ولادت با سعادت شوی دی. واضح ده چې په هر یو خبره کې چې کومه خبره د اختلاف گنجائش لري هغې کې د اقوالو اختلاف او د تاریخ اختلاف ضرور وي، خو لیکن حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ اور حافظ ابن اسیر علیہ الرحمہ او دارنګ ګڼ شمېر سیرت نگارو، محدثینو، تاریخ لیکونکو، مورخینو دا خبره واضحه لیکلې ده چې نبی پاک مبارک د ولادت په تاریخ کې ضرور اقوال شته چې په اډ تاریخ باندې پیدا شوي، که په 9 پیدا شوي او که په 12 پیدا شوي، خو لیکن علماو بدې باندې د کثرت قول کړی چې اکثر علما فرمایي چې په 12 ربیع الاول شریف باندې د دوی مبارک ولادت شوی دی. او که داسې خبرو نه څوک سترګې پټوي شاید چې د زړه کې بېصله څه بیماري غوندې وي، خو بهرحال دا عظمتونو میاشت ده او د اکثر علماء کرامو د قول مطابق په 12 ربیع الاول شریف په ورځ باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم ولادت با سعادت شوی دی. او علما لیکي چې سحر وخت بالکل شپه په ختمېدو وه او ورځ په راتلو وه او په دې ګړۍ کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وعلى آله وسلم ولادت با سعادت وشو. او علماء خبره لیکلې ده چې په دغه ساعت کې چې شپه په ختمېدو وه ورځ په راتلو وه، په دې ساعت کې خدای پاک خپل نبی پاک مبارک ولې پیدا کړو؟ د دې ساعت او د دې وخت انتخاب د نبی پاک مبارک د ولادت لپاره خدای پاک ولې وفرمایلو؟ علما مورخین لیکي، سیرت محمدیه لیکي چې دغه چې کله شپې ته دا پته ولګېده چې څه ته مونږ شپه وایو چې د خدای پاک مخلوق دی، او څه وخت ورځې ته پته ولګېده چې دا مونږ ستاسو د جمعې په ورځ ناست یو. کله چې شپې او ورځې ته دا پته ولګېده چې داسې هستی پیدا کیدونکې ده چې د هغې هستۍ د پیدایش د وجې نه دا ورځ که پیدا ده د هغې مبارکو په خاطر، که دا شپه پیدا ده د هغوی مبارکو په خاطر، او که د ځمکې او اسمانونه پیدا دي د هغوی مبارکو په خاطر، که کل جهان وجود ته راغلی دی د کمې هستۍ په خاطر باندې چې کله ورځې او شپې ته پته ولګېده چې دا هستي پیدا کیږي، شپې د سوال لاسونه وغځول او شپې سوال وکړو چې رب کریمه د لویه هستي چې پیدا کې چې دا زم د چا د وجې پیدا یم، خدای پاکه دا هستی د شپې پیدا کا چې بیا ټوله دنیا کې شپه یادیږي چې دغه شپه نمانځلی کېږي او شپې ته د دې د وجې نه احترام په نظر باندې کتلی کېږي چې په شپه کې حضور نبی پاک مبارک پیدا دی. شپې سوال وکړو، ورځم سوال وکړو چې رب کریمه ما سوال قبول کا، د ورځې نبی پاک مبارک پیدا کا چې بیا ورځ خلق نمانځي، ورځې ته د عظمتونو په نگاه باندې خلق ګوري. خدای پاک د ورځې دعام قبول کړه، خدای پاک د شپې دعام قبول کړه. رب ذوالجلال نبی پاک مبارک
د سحر وخت وخت دوی مبارکو پیدایش او فرمایلو د دې دپاره چې نبی پاک د ولادت په خاطر باندې شپې تم عظمتونه میلاو شي او ورځې تم عظمتونه میلاو شي ځکه رب ذوالجلال نبی پاک مبارک په هغه سبا کې د دوی مبارکو ولادت فرمایلو او خبرې به کېږي انشاءالله العزیز خو دې ځای کې هسې یو خبره ذهن له راغله علما لیکي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک د خپل مور بیبي مبارکې د بدن نه راجدا شو نو چې کله ماشوم پیدا کیږي هر چا ته پته ده چې بیا 40 ورځې زنانه بیماره وي 40 ورځې منځونه نه کوي 40 ورځې د بدن نه ګنده وینه روانه وي او بیا چې کله ماشوم پیدا شي په ګندګۍ کې پیدا کیږي خو یاد ساتئ د حضور نبی کریم مبارک مور فرمایي حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها چې نبی پاک مبارک چې کله مانا پیدا کېدو نو مانا د پیدایش په وخت کې هغه بیماری نه ده تلې بلکې نبی پاک مبارک چې کله مانا پیدا کېدو د مانا د پیدا کېدو د نبی پاک سره د ما د بدن نه داسې نور را بهر شو چې ناس په مکه معظمه کې وم او د شام او د کسر او د کسرا محلات ما په نظر باندې ولیدل مانا انوار را بهر شول مانا تجلیات را بهر شول او دا خبره په ذهن کې ځان سره کېنوئ چې د منګل په ورځ باندې روان نهي په ورځ باندې 12 ربیع الاول شریف دی او د پیر ورځ چې شپه چې تېره شي او د منګل شپه راشي نو په دغې سبا کې پکار دی چې مونږ یو څو منټو دپاره لږ وخت راویر شو او په دغې ساعت کې خپل جولۍ خوري کو خپل خالق او مالک په دربار کې او د دې د وجې نه مور بیبي فرمایي چې کله محبوب کریم مبارک زمانہ جدا شو نبی پاک مبارک په سجده باندې پریوتو نبی پاک مبارک په سجده باندې پروتو د اولنی منټ او د اولنی سکندونو لمحات داود نبی پاک د ولادت مبارک چې نبی پاک مبارک په سجده باندې پروتو او حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه خو اول نه حیران وم دا څه نوې حیرانتیا خبره نه وه چې د ما ماشوم پیدا شو او په سجده باندې پروت دی زه خو هغه وخت کې حیران وم چې کله د ما خېټې ته حضور نبی کریم مبارک راغی نو ما به چې کاڼو باندې پښې ایښودیم نو غټو سخت کاڼي به ما ته داسې نرم شول لکه مومبتې او حلوا ما ته خو هغه وخت کې حیرانتیا وه چې ما به قدمونه کېښودل په کاڼو باندې د مدینې منورې د مکې معظمې په غرونو باندې به کله ما قدم کېښودو کاڼي به راته نرمېدل ما ته پته وه چې دا ما ته د کاڼي نرمیږي کاڼو ته هم پته ده چې په دغې خېټه مبارکه کې امام المرسلین علیه السلام مبارک موجود دی چې ما ته خو هغه وخت کې دا حیرانتیا پته وه چې کله د ما بدن مبارک ته د دواړو جهانو سردار مبارک راغی نو ما ته هغه وخت کې دا حیرانتیا پته وه چې کله به زه په نور کې روانه وم نو نور به په خپل تپش کې انتها ته رسېدلی و خو زه به چې کله په نور کې روانه وم ما د سر د پاسه به وریځې روانې وې ما ته خو هغه وخت کې دا تجلیات دا کرامات د حضور مبارک دغه عظمتونه خو ما ته د ولادت ته هغو شپو نه هم پته وه چې کله په شپه کې ما له آدم علیه السلام مبارک خوب کې راغی او راته فرمایل به چې ای بچی د ستا په خېټه کې امام المرسلین موجود دی کله به ما له عیسی علیه السلام خوب کې راغی کله به ما له موسی علیه السلام خوب کې راغی کله به ما له ابراهیم علیه السلام خوب کې راغی کله به ما له اسحاق علیه السلام خوب کې راغی کله به اسماعیل علیه السلام مبارک خوب کې راغی ما ته خو د نبی پاک مبارک د ولادت با سعادت حیران کن چې کم کرامات او کمالات خو ما ته اول نه پته وه خو دا خبره ډېره حیران کن وه چې کله د ما نه محبوب کریم جدا شو د بدن نه په سجده باندې پریوتو نبی پاک مبارک دا خبره ډېره حیران کن وه خو چې کله زه دا خبره د زړه په صفحه باندې د سره ولیکئ او چې کله
فرمایي چې کله په سجده مبارک باندې پروتو ما وکتل چې نبی پاک مبارک په سجده کې پروت دی او شونډې مبارک یې خوځېږي، شونډې مبارک له حرکت ورکوي. مور بیوی فرمایي چې ما غوږ ورنږدې کړو چې د دواړو جهانو سردار مبارک په اولنۍ سجده کې څه یادېږي، څه یادوي، څوک یادوي، څه وایي. چې کله مې چې غوږ ورنږدې کړو په اولنۍ سجده کې دا فرمایل اللهم هب لامتی رب کریمه، ما امت ته بخشش ور نصیب فرمایي.